السلام علیکم ملګرو. بیګا عمران خان یو تاریخي خطاب کړی دی. په هغه خطاب کې د کمو رازونو نه پرده اوچته کړې ده او د خطاب نه مخکې څه نامعلومه افرادو عمران خان سره ملاقات کړی دی. دا نامعلومه افراد څوک او عمران خان له یو ډیر اهم پیغام راوړو. هغه پیغام څه دی او عمران خان چې دی نو په دې خطاب کې د کمو رازونو نه پرده اوچته کړې ده. د عمران خان دوه نږدې ملګري عمران خان لا دوکه ورکول شي. هغه کم کسان دي. د عمران خان گرفتاری چې د هغه په 25 تاریخ باندې کیږي او کنه د هغې نه مخکې په نیب کې د شاه محمود قریشي او اسد عمر پیشي د هغه څنګه اهم ده. د بیګانی خطاب چې کم نتایج دي نه هغه مو اوس مخې ته راغلي دي. دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو سره شریکوم. زموږ نننې سوال دا دی چې عمران خان دا وایي چې کم سایفر راغلی او په هغې کې پاکستان له دمکي ورکړی شوې وه. نه آیا تاسو هم دا ګڼئ چې په هغې سایفر کې پاکستان له دمکي ورکړی شوې وه که نه؟ کم کسان چې وایي واقعي پاکستان له دمکي ورکړی شوې وه هغه کسان چې دی دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او کومو کسانو چې بل څه موقف وي هغه په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. اوس راځو بیګا عمران خان ډیر تاریخي خطاب کړی دی. څه وجوهاتو په وجه باندې دا خطاب چې دی لیټ هم شو. ډیر کسان دا وایي چې څه نامعلومه افرادو عمران خان سره ملاقات کړی دی او عمران خان له یو ډیر اهم پیغام راوړی دی. نه هغه نامعلومه افراد چې دي هغه څوک دي، عمران خان له څه پیغام راوړی دی. د هغې نه مخکې تاسو دا وایم چې عمران خان کم خطاب کړی دی په هغې کې د کمو رازونو نه پرده اوچته کړې ده او د هغې چې کم اهم نکات دي نه هغه زه تاسو ته مخې دیږدم. د ټول نه مخکې خو عمران خان دا ووایي اعظم خان کم چې د عمران خان خلاف د سایفر حوالې سره بیان ورکړی دی نه عمران خان دا ووایي چې زه په دې باندې یقین نه کوم څو پورې چې ما د هغه د خولې نه نی اورېدلې نه زه په دې باندې یقین نه کوم ځکه چې هغه یو قابل او ایماندار سړی دی. بیا دا هغه وایي چې یاره څنګه خلک استعمالیږي او بیا هغوی ته دا وایي اغوا کېږي هغه کسان او بیا هغوی ته دا وایي چې یاره تاسو د عمران خان خلاف چې دی نو واده ماپ ګواه چې دی نو جوړ شي. اوس په لومبي ځل باندې چې ما کله وي دا سایفر وکړه عمران خان وایي نو په هغې کې ما دا ووایي چې یاره د دوی جرت څنګه وشو چې پاکستان له دا دمکي ورکړه چې وزیر اعظم چې دی نو هغه لرې کړي. لومبي چې دی نو ما دا ووایي چې یاره زه خو خپل ځان نشم لرې کولی نو بیا دا ما وایي چې یاره دا پیغام خو د جنرال باجوا لپاره دی هغه ته دا پیغام را لیږلی شوی چې یاره عمران خان چې دی نو هغه لرې کړه. لومبي خو به حیثیت پاکستانی ما ته ډېر زیات شرم راغی چې څنګه دوی یا پیغام را لیږلی شي چې تاسو د خپل ملک وزیر اعظم چې دی نو هغه لرې کړئ او د کم باجوا چې دا ذمهداري وه چې یاره هغه د خپل ملک چې وقار او کم غیرت دی هغه بچ کړي نو هغه په دې کې شامل و. او دا ټول رژیم چینج چې کوم دی دا چې شروع شو نو د دې کې صرف او صرف د جنرال باجوا لاسو. بیا هغه سایفر چې دی هغه موږ چیف جسټس اف پاکستان ته مو لیږه چې په دې باندې انکوایري وکړه. په هغې باندې موږ نیشنل سیکورټي کونسل چې دی د هغې میټینګ هم په دې باندې موږ وکړو. د پارلیمنت مشترکه اجلاس هم راوغوښته او په هغه اجلاس کې موږ ټول چې سیاسي جماعتونه دي هغوی له هم دعوت ورکړو چې تاسو پکې شرکت وکړئ چې په دې باندې موږ ان کیمرا اجلاس وکړو. نو په هغې اجلاس کې شهباز شریف او زرداري شرکت ونه کړ ځکه چې د هغوی په دې کې ملوث وو د هغوی په دې کې لاس و ځکه چې دی هغوی په دې کې شرکت ونه کړو. عمران خان دا ووایي چې قومونه په غیرت باندې جوړیږي. کم قومونو کې چې غیرت نه وي نو هغه قوم نشي جوړېدی. بل اړخ ته دا ووایي چې یاره کله هم د دې انکوایري وشوه نه صرف او صرف یو نوم به مخې ته راځي او هغه به د جنرال باجوا وي. هغه دا ووایي چې یاره هغه مسلسل چې دی نو دې کسانو سره میټینګز کول د پاکستان تحریک انصاف کسانو سره میټینګ کول او په دې باندې ارشد شریف چې دی کم چې شهید شوی دی هغه په دې باندې ډېر زیات پروګرامات کړي دي. یو ډیټیل پروګرام هم په دې باندې کړو چې څوک کم ټیم کې کله چا سره ملو شو دا ټولې خبرې هغه په هغې پروګرام کې کړي دي. خو بیګاني خطاب کې چې کم یو ښه خبر مخې ته راغلی دی هغه دا دی چې یاره عمران خان بار دا خبره وکړه چې زما تنقید په اداره باندې نه دی، زما تنقید صرف په یو کس باندې دی یعنی د هغه مراد دا چې په جنرال باجوا باندې دی. زما تنقید چې دی هغه په پاک فوج باندې نه دی. اوس ډېر خلک په هغه باندې الزام لګوي چې یاره هغه په پاک فوج باندې تنقید کوي نه ځکه اوس هغه په هر یو خطاب کې دا کوشش کوي چې هغه پکې دا ووایي چې یاره زما تنقید په ټولې اداره باندې نه دی بلکې زما تنقید چې دی هغه په یو فرد واحد باندې دی یعنی جنرال باجوا باندې. اوس دا خطاب چې دی لومبي 8:30 بجې بیا چې دی دا 11 بجې وشو د هغې وجه څه وه دا ولې لیټ شو. نو اوس صحافیان دا خبره ریپورټ کوي چې یاره سم نامعلومو افرادو عمران خان سره په زمان پارک کې ملاقات کړی دی کله چې هغه بنیګاله کې و هلته هم څه کسانو عمران خان سره ملاقات کړی او اوس یې دلته په بنیګال زمان پارک کې هم عمران خان سره ملاقات کړی دی. نه دا ملاقات سره څه لپاره کړی دی عمران خان له یو ډېر خاص پیغام راوړی او هغه پیغام دا چې یاره د دې سایفر حوالې سره ته احتیاط کوه ځکه چې عمران خان به دې باره کې چې دی نو کم آفیشل سیکرټ ایکټ دی نو د هغې به هم خیال ساتي او عمران خان ته دا ویلي چې یاره ته لاس چې دی نو هغه لږ سپک ساته ډېر زیات دې کې تنقید مه کوه او دې څیزونو ته خیال کوه ځکه چې دا آفیشل سیکرټ ایکټ معامله ده په دې کې نو بیا راتلونکي ټایم کې عمران خان دپاره مشکلاتو کې هم اضافه کیدی شي. د عمران خان یو دوه اهم نږدې ملګري دي هغه عمران خان سره دوکه کولی شي
شاه محمود قریشي او اسد عمر چې دین هغوی 24 جولای باندې په اف ای کې پیشي ده ځکه چې سایفر حواله سره د عمران خان او اعظم خان کوم اډیو لیک شوی و نه پاغه کې شاه محمود قریشي او اسد عمر هم وو په 25 جولای باندې عمران خان چې هغه په اف ای کې تحقیقاتو لپاره پیش کیږي وزیر قانون چې اعظم نذیر تارړ چې هغه دا ویل چې یاره عمران خان ته 12 سال سزا کیدی شي یا زیات نه زیات هغه ته عمر قید کیدی شي او رانا ثنا الله هم دا ویلي چې په 25 جولای باندې عمران خان په اف ای کې پیش کیږي او کو هغه افسران مطمئن نکړل نه اقې ځای کې به عمران خان گرفتار شي اوس د دې نمخ کې چې کوم دا کیس ته د مضبوطولو لپاره په 24 جولای باندې چې کوم د اسد عمر او شاه محمود قریشي پیشي ده نه دا ډیره زیاته اهمه ده او ډیر کسان اوس دا خبر ریپورت کوي چې دوی د عمران خان خلاف بیان ورکول شي د عمران خان خلاف واده ماب گواه جوړې دي شي څنګه چې اعظم خان وکړل الله دې نه کې چې دا سی وي خو ډیر خلک دا سيزونه ریپورت کوي اوس بیگانه چې کم خطاب شوی دی نه په هغه کې د جی ای ټی چې کم رزلټ هغه مخه تر راغلی د بیگانی خطاب چې کم نتایج دي هغه مخه تر راځي او جی ای ټی چې دی هغه یو ریپورت شایع کړی دی او د هغه مطابق هغه دا ویل دي چې 9 مای کم واقعیات دي نه د هغه کې عمران خان ملوث دی او لاهور های کورټ ته د عمران خان چې سونه هم د مقدمو کې ضمانتونه دي نه د هغه د خارج کولو استدعا ورته کړی ده حالات چې دي هغه د عمران خان لپاره نور هم ډیر زیات سنگینږي ګورو چې په 25 جولای باندې د عمران خان گرفتاری کیږي او نه څومره هم اپډیټس دي اب ان شاء الله په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د الله پامان